باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غیر ضرورت بغیر ضرورت مسلمانانو باندې بدګمانی کول منع دي. بغیر ضرورت مسلمانانو باندې بدګمان کول منع دي. ځینې بدګمانی ګناه وی ګناه. سورۃ حجرات کی 12 نمبر آیت کی الله پاک ویلی دی قال الله تعالی اللہ تعالی ارشاد فرمائے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایماندارو اے یقین والو اجتنبوا کثیرا من الظن د ډیرو ګمانونو نه ځان بچ کئ. هر وخت په چا باندې ګمان کولو نه ځان وساتئ. د ډیرو ګمانونو نه ځان بچ کئ. ان بعض الظن اثم ځکه بعضې ګمان ګناه وي ګناه. ځکه بعضې ګمان ګناه وي ګناه. ما ته ګورئ رښتیا ووایي مونږ او تاسو ته د هغې ګمان چې هغه ثوابي او هغه ګمان چې هغه ګناه وي د دې فرق راته معلومه دی چې کوم ګمان ثواب دی او کوم ګمان ګناه. نه نو دې وجې نه چې اوس مونږ ته پته نشته دی چې دا ګمان ګناه ده او که ثواب دی نو ښایسته علاج راته خدای پاک وښولو چې بس ګمان نه ځان ساته. علامه قرطبي رحمت الله علیه د قرآن شریف یو ډېر تکړه عالم دی. د قرآن مجید د امت ته سپړلی دی یعنې تفسیر یې کړی دی وضاحت یې کړی دی. هغې فرمایي په دې آیت کې د ګمان نه مراد تهمت دی تور تړل دي. مطلب دا دی چې په چا باندې بغیر د څه مضبوط دلیل نه بغیر په چا الزام مه لګوه. بغیر د مضبوط دلیل نه په چا باندې تور تړل الزام تړل دا ګناه ده ګناه. الله دې ته مونږ وساتي. ځان ته چې پام وکړو که نه نو ګوره په دې خبره کې مونږ او تاسو ډېر ښه خلک منځګزاري چې ځان ته نیک وي او معاشره کې پې د نیکۍ ګوته خوځي په دې ګناه کې ګیر یو. اوس راشئ دې خبرې ته چې صیبه د دې ګمانونو تقسیم هم راته وکړه. دا ډېر اهم درس دی نن ښه چې کوم ګمان ثواب دی کوم ګمان ګناه ده. امام جساس رحمه الله فرمایلی دی دا یو ډېر تکړه عالم تیر شوی دی. الله دې په قبر باندې انوارات نازل کړي. فرمایلی دی د ګمان څلور قسمه دي. د ګمان څلور قسمه دي. یو ګمان حرام دی، بل ګمان واجب دی، بل ګمان مستحب دی او څلورم ګمان مباح او جایز. حرام ګمان دا دی چې په الله باندې سړی بدګمانه شي. په الله بدګماني څه ده؟ مثلا د ده دا خیالي دا ګماني ذهن کې دا تاویږي چې بس مړه خدای پاک به ماله ضرور عذاب راکوي. خدای دا ګماني خلاصې نشته دی. بس خدای به بس ورتګ دی او زما جهنم ځای دی. هر وخت یو خو هسې په خوله سړی وایي که نه او یو دا خبره ذهن ته اچولي زړه ته اچولي هر وخت دا وایي بس زما ورتګ دی او عذاب دی.
او یا دا وایي چې په دې دنیا کې به بس مړه ښه ورځ زما نشته، بس خدای به مې هر وخت مصیبت کې ساتي. نو د خدای نه دا ګمان هم ساتل پکار دي که نه، سره د ګناهونو مې بخلی شي، بخي به مې انشاءالله. او الله پاک زما دا مصیبت لرې کولی هم شي. ځینې مریض له ورشي که نه مایوسۍ حد ته رسېدلی، خدای به دې ښه کړي مړه. نه مړه دې نه پس به ما خدای څه ښه کړي. نه توبه نه، په خدای د ګمان خبره روانه ده. مونږ ورته ووایو چې هلکه خدای به دې ښه کړي که خیري. یاره نه دې نه پس به مړه ما خدای څه ښه کړي. هلکه خدای قادر دی، خدای خو ما ته اډوکې م روغولی شي. نو یو ګمان چې حرام دی په الله باندې بدګمانه کېدل چې بس ما سره به د عذاب نه سوا بل څه نه کوي، ما سره به د مصیبت نه سوا بل څه نه کوي. حدیث قدسی دی، وی بنده چې زما نه څنګه ګمان ساتي که نه هغسې ورسره کوم. یو دوه ملګري وی یو نیک و هغه بل بد و. هغه نیک به د بد تار وخت امر بالمعروف نهی عن المنکر کوله، نیکۍ ته به یې رابللو، د بدۍ نه به یې منې کولو، خو هغه باندې اثر نه کېدو. دا د خدای پاک باندې د ګمان خبره لږه واضحه کوم. نو دا نهی امر بالمعروف نهی عن المنکر والا ملګری نه و، دی یو ځل غوسه شو ورته، چې غوسه شو ورته وایي زه مړه تا به خدای نه بخي. نو د خدای پاک بخښنه خو د خدای خوښه ده چې څوک بخي او څوک نه بخي، د بنده ورکې څه کار. وایي دا دواړه په خپل مقرر وخت باندې چې کله مرګ رالو وفات شو، نو الله پاک هغه ګناهګار ته ویل زه ته مې وبخلي، په دې ټکي مې وبخلې چې تا ما نه ښه ګمان ساتلو. او هغه نیک ته ویل ته مې جهنمي کې، په دې ټکي باندې چې زما بخښنه دې په بندګانو ولې راتنګول. نو په الله پاک باندې چې د بنده څنګه ګمان وي که نه هغه شانتې ورسره معامله کوي. الله پاک نه به ښه ګمان ساتو. ګناهګار یو خو بخي به م انشاءالله. او مصیبتونه اول خوشتنه مونږ او تاسو خلکو باندې څه داسې غټ مصیبت خدای دې نه راولي. مصیبت را باندې نشته دی، خو کرام شي نو د چا چې مصیبت راوستی دی هغه یې خوا کولی هم شي، هغه الله یې لرې کولی هم شي، لرې به یې. نو په الله باندې بد ګمان ساتل کم ګمان دی؟ حرام. خلاصه شوه دا خبره. دویمه واجب ګمان، ظن واجب. یو داسې کار چې د هغې په یو اړخ باندې عمل کول ضروری وي او د هغې متعلق قرآن او حدیث کې څه واضح دلیل موجود نی، نو هلته به په ګمان باندې عمل کی، په ګمان باندې به عمل کی. مثلا جج لا قاضی لا دو گواهان را شرعی، گواهانو گواهی ورکا، اوس دې گواهانو دروغ ویلی دي او که رښتیا ویلی دي، خو اسلامی عدالت کې دا جج او قاضي د دې پابند دی چې دی بوس چې کوم مدعی سره گواهان دي د هغه په حق کې به څه کوي، فیصله کوي. او دا کېدای شي که نشي کېدای چې د گواهانو دروغ ویلي، دا ګمان شته دی. نو سره د دې چې دی به دروغ ویلي، په دغه ګمان باندې چې دا خبره به د دې گواهانو رښتیا وي فیصله به وشي. که په دې نه وي پوه شوي نو د ظن واجب، د واجب ګمان یو بل مثال کتاب لیکلی، هغه دا دی چې یو سړی داسې ځای ته لاړو، منځګزار دی، یو داسې ځای ته لاړو، صحرا ته لاړو، آبادۍ ته لاړو چې څوک شته هم نه او د قبلې د معلومولو څه نښه نښانه هم ورته نه ښکاري، څوک شته هم نه چې تپوس دې وکړي چې صیبه مسله کوم خوا واچو، او څه ګمبت محراب د قبلې څه اته پته هم نه لګي.
بس دی به خپل ګمان باندې یو طرف ته مصلی واچي جانماز به وغوړی او مونځ به وکړي دله دغه وخت کې په دې خپل ګمان باندې عمل واجب دی دا اوس واجب ګمان دی یا که په دې نه یو پیش وي یو بل آسان مثال عالمان وایي یو سړی فرض غسل وباسي په سر باندې اوبه واچولې نو دا ملا خو چې ده دا خو سړی ویني نه کړ لاس خپه مخه خو سړی ویني او دا ملا نه ویني او حالان کې تاسو ته پته ده چې په غسل کې یو ویښته برابر یو نوک برابر زم اوچ پاتې نو غسل نه کی نو اوس دلته دی د خپل شاوینی نه خپل ملا ویني نه نو دلته به دی په خپل ګمان عمل کوي بس خپل ګمان کې به دا راولي چې زما ملا څه ده لونده او اکثر داسې دا ګمان دا واجب دی چې کوم ځای کې قرآن او حدیث کې څه واضح دلیل موجود نی او هلته کې د یو کار په کولو عمل کول ضروری وي نو هلته په ګمان باندې عمل کیږي دریم ګمان مونږ ویلو کوم ګمان دی مستحب حرام مو شو په خدای بد ګمان ساتل واجب مو شو اوس مستحب او هغه مستحب ګمان دا دی چې هر مسلمان باندې د ځان نه ښه ګمان ساتل په هر مسلمان باندې د ځان نه ښه ګمان ساتل زمونږ د عالمانو یو واقع لیکلې ده د ښه ګمان او بد ګمان باره کې خفه کېږو به نه زمونږ خو په زما په تاسو بد ګمان دی په ځان مې ښه ګمان دی دې مرض کې ګیر یو که دا کیسه هم لږه بدله که که نه دومره ښایسته ژوند به زمونږ او ستاسو تیر شي د یو بل عزت به هم کوو محبت به هم ډېر شي بیا یو کوټه ده 15 ملګري دي ورکې اچانک موسم خراب شو تندرونه غورځېږي توره تیاره راله او باران دی دې کوټه کې دی ګوري تندر د اسمان نه راشي د کوټې چته پورې بیا واپس شي بیا تندر راشي د کوټې چت پورې بیا واپس شي څو ځله داسې وشوه خپلو کې صلاح وکړه چې دا تندر مونږ له لیکلی شوی دی خو چې دا واپس کیږي نو داسې ښکاري چې مونږ کې څوک ګناهګار دی دا تندر هغه له لیکلی شوی دی مهرباني دې وکړي هغه ګناهګار دی ور بهر شي چې هغه په دې تندر ولګي چې دا نور بچ شي بس ټول ویل ډېره ښه ده نمبر په نمبر به ور بهر کېږو دې تندر ته په پنځو کې یو ور بهر شو بار ورته ولاړ دی تندر رالو د هغه سر له او واپس شو بیا تندر رالو د هغه سر له واپس شو دی مو کاته هغه مو کاته بس هغه راننوتو کوټې ته ملګرو ته وایي تاسو وکته ماله خو تندر رالو خو رانه واپس شو څو ځله اوس د بل نمبر دی زه خو بچ شو دویم وروتو هغه سره مې به دغه شانتې معامله وشو اسمان نه تندر راځي سره پورې واپس تی ځي بیا تندر راځي سر له واپس ځي هغه هم راننوتو کوټې ته وایي صیبه تاسو وکتل وي او مو کته راځه ته بچ مړه نمبر په نمبر څلور ملګري ور بهر شو اخرنی پاتې دی پنځم هغه بس ګوټ ته کېږي چې دا خو زما خو نمبر دی زما نمبر دی هغه نه ورځي مړه دا خو وروتل دی تاسو خو بچ شوي ما وهي هغې ویل داسې کار دی چې تندر راځي ستا د لاسه اوس هلاکېږو که نه وربار کېږي به نمبر به تیرې مړه هغه نه تلو دي څه کوو په زور د کوټې نه ور بهر کو ودرېدو په دې کې ګړاس شو تندر رالو د اسمان نه کوټه کې څلور واړه دانه وانه کوه بارنی ملګری بچ وورئ دا څلور چې بچو که نه نو دا یو سړی نیکو او د هغه په ځان بد ګمانو او په دې ښه ګمانو د دې څلورو په ځان څه و چې مونږ خو څه شو چې تاسو بچ وئ وی د ده د ملګري د وجې نه بچ وئ ښه هوښیاران یئ والله چې ما ته غوږ ونیسئ اوس سبق دې څنګه بالو دا مونږ ملګري یو که نه مونږ ملګري یو
ګرمي وختي زیاته شوه بله ورځ او پرون که نه خدای پکې منځ کې مهرباني وکړي. یعنې چې زه د زړه نه دا ووایم چې زه د جومات امام هم یم که نه، او الله چې دا ګرمي سخته شي، دا بجلی لاړه شي، دا په امت سختی راشي که نه، دا زما د وجې نه، دا ټول نیکان او دا ټول په خپل زړه کې دا وایي چې زه یم که نه زما عمل چې دی که نه د کاڼو د ورېدو قابل دی که نه دی رښتیا. زمونږ عملونه د کاڼي چې په کاڼي په مونږ باندې وورېږي، تندر څه ته وایي؟ کاڼي چې زه کوم کارونه کوم او دا ووایم چې دا زه بچم که نه، والله زه دا د دې ملګري د وجې نه بچم، دا زما دا ملګري نیکان دي. نو ګوره دغه څلورو ملګرو دا ګمانو په ځان که نه چې مونږ خو یو پاکان یو او غریب عاجز نه دی ګوټ کې لیو لیو کېدو چې والله دا خو نیکان دي او زه بس سیمه، او هغه خدای پاک دا څلور د ده د وجې نه څه کړي بچ کړي. خو چې کله دا نیک ملګری ته څه شو جدا شو که نه، ګړاس بیا اسمان تندر څه څلور واړه دانه وانه. نو داسې کار به کوو که خیري که نه انشاءالله په خبره ورسېدو چې په بل باندې به هم ګمان ښي. او دا کوم ګمان دی؟ مستحب دی ته وایي که نه، خدای مبخه ما څو ځل ویلي دي عالمان وایي دا مستحب د حب نه دی. د ګریمر طالبان په بیا ډېر ښه پوهېږي، ح با با دا ماده ده، ماده اصلیه د حب، او دا سین تاور کې طلب د پاره دی، طلب د پاره د په دې د ګریمر خلک پوهېږي. خو انشاءالله چې خلاصه روچته کوم په هغې به تاسو پوه شئ. حب او سین تی چې ورکې راغلی دا د طلب د پاره وی مستحب کار، مستحب خبره چې څوک کوي وي دی د الله محبوب جوړي. په فرض باندې د الله محبوب نه جوړي، دا خو ډیوټي ده. لکه ګوره د الله د پاره خو مثالونه نه دي، خو ځان پوهیو یو ملازم دی د هغه 8 غنټې ډیوټي ده او چې کوم کار ورته حواله دی بس هغه کار کوي، نور کارونه که ورانیږي او که ویجاړېږي د ده پې څه پروا نه راځي، نو بس خپله ډیوټي کوي. نو ده ته نیک او چې د چا سره ملازمت کوي ورته څه ویلی هم نه شي، ځکه چې بس ما 8 غنټې څه وکړه ډیوټي وکړه، خپله ډیوټي مې کړې ده، بل جهان ورانیږي او که ویجاړېږي زما پې څه. او بل یو ملازم داسې دی چې نه 8 غنټو په ځای باندې 9 غنټې کوي او ګوري د خپلې ډیوټۍ سره سره نور عمرانی ویجاړي ګوري، او دغه د نیک او د خپل مالک خوښه او ناخوښه معلومه کړې ده. تاسو په الله باور وکړئ چې دا ډومبنۍ به په دې نیک او په دې مالک باندې ښه لګي که دا رستنې فرض خو فرض دي، مستحب مونږ او تاسو چې ټکې وورو که نه په مونږ یو ټوکه شوې ده صاحب، مونږ وایو خو مستحب دي که نه بس پرېږدو. مستحب دې دپاره دي چې د خدای ولی او د خدای محبوب جوړېږي او اوو واړو اسمانونو کې مشهورېږي. ما درته کیسه کړې وه، یو خو مفتی صاحب یو خبره فرمایي د هغې ملفوظ دی، وایي چې کله یو بنده د الله محبوب جوړ شي هغه سره څه چل کوي؟ ماضي ورته معاف کړي، ماضی کې زنا کړی ده که شراب اسکلی دي که قتل کړی دی که هر څه کړي دي خدای ورته معاف کړي ځاسوي. او په مخکې ژوند کې خدای پاک د هر قسم ګناه نه حفاظت کوي. دواړه غټې خبرې دي او دا په مستحبو کېږي چې مستحب څوک کوي. او مستحب دلته سره په بل به مې ګمان ښه وي او په ځان به مې ګمان بدي. که دا زه بچم که نه دا د دې ملګرو د برکته بچم، ملګري مې نیکان دي، دا نه چې دا ملګري مې بچ دي زما د لاسه. دغه څلورو څه وویل چې مونږ د ده د لاسه څه یو ګیر یو، بس ته دې تندر ته وروځه، تندر ته چې ورووتو بچ شو دي تندر والو یورېږه چې نیک ملګری هم ځان نه جدا. او یو حدیث کې یو خبره راغلی ده چې کله بنده د الله محبوب جوړ شي که نه په بل باندې چې نیک ګمان کو دې سره سړی څه جوړېږي؟ د الله محبوب. چې د الله محبوب شي جبرائیل علیه السلام ته الله پاک وایي جبرائیل لبیک، جبرائیل حاضر شي
فلانے بنده دی که نه پاکستان کې پېښور کې مسیزو کې بام خیل و جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی کې دا فلانے دی ملمه دی که قربه دی دا زما خوښ دی جبریل تم ور سره محبت کوي خاجي بیا سلور ملائکو د عرش پینی ولی دی چت کړي دي اغي ور سره محبت شروع کی و ما اسمان کې څومره ملائکه دي خدای ته تعداد معلومه دي هر اسمان د ملائکو د رش د لاسه داسې چونکیږي لکه په یو کټ باندې چې درانه کسان کینی او داغه د چونونه چغارې کوي لنډه چې اوس به مات شي اوس به مات شي داسې دا هر اسمان داسې چونکیږي د تعداد د لاسه د ملائکو دومره ډیری دي تعداد خدای ته معلومه دي د و ما اسمان ملائکه ور سره محبت شروع کی د ته پتم ني خلکو تم پته ني جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ناسته ابو ذر رضی الله عنه را مخامخ شو جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله ابو ذر را نبی علیہ السلام ورته حیران ګوري ته خو آسمانی مخلوقي جبرائیل علیہ السلام ته وی او اسمان کې اوسېږي د زمکه د خلکو سره ستاسو واسطه ده ته ابو ذر سپې جنې اب جبرائیل امین مسکه شو وی د الله رسوله د اسمان والاو کې چې دا ابو ذر څومره مشهور دی او اسمان والے څومره پیژنې دا مرزمکه والے نه پیژنې او موږ ته ویل شوی دی وی هر سرمنه باندې مدوکه کېږي چې بس دا سرمنه د وینم راوینم مې مالتی مې دی او بس مونږ او داس کې زویرم راوینم د داسې دی او د داسې دی بعض سرمنه داسې وی چې هغه کې الله پاک ډیر قیمتي بنده فټ کړي وي لګولې وي هغه به وی بهشکه دیاړي مار وای ببر سر وای ګیره سر لبا تیل قدر نه ور کوي او سبي غریبو کمزوري لباس بالا وای خو یقینو که چاغه کلا د خدای سره معامله داسي چې کله د خدای په ذات باندې پسسیس کې قسم خوري کنه ا قسم کې الله پاک سر ته رسي بری کوي دعا الله قبلې نو په اړو اسمانونو کې دا بنده مشهور چې مستحب باندې عمل کوي او دلته مستحب کوم عمل دی هر مسلمان باندې خګومان هر مسلمان باندې خګومان او سلورم کم ګمان دی سلورم ګمان یو خو حرام شاغم وضاحت شبل واجب بل مستحب سلورم دی مباح دا سبق لګزان سره خو واړو بیا خدا د ګمانو پیجنو سلورم ګمان دی مباح دا غي مثال دا څه دی کنه د منځ پرکاتونو کې شک شو چې درې میکړي دي کسلور بدل تبده اوس چې کوم خو دړتل درنش و پاغي باندې با عمل کوي کسلوري ګمان تراله سلور بو کی او کدري ګمان تراغلی درې بو کی په ځن غالب باندې با عملو کی دا عمل مباح او جائز دی الله دې په سره تعامل کولو توفیق راکړي او ان شاء الله په نور مسلمانانو باندې با خو ګمان ساتي یا